خو چې کله دی حمل شو حمل دا خبره واوري او دا چا لیکلی دا یو سیرت دی سیرت غوث الثقلین په نوم باندې او هغه دا خبره ځان نه لیکلی هغه حواله ورکړی دا حواله یې په چا باندې ورکړی دا تفریح الخاطر دا یو کتاب دی تفریح الخاطر په هغه باندې حواله ورکړی دا او دا خبرې لیکلی دا چې صفت هغه مزکه چې ستا یو غیر خلق وای چې او دا دی نو شکل غوث پاک مبارک په ګیډه باندې شو کنه تفریح الخاطر لیکلی دی او مور خېټه لراغی فاطمه بنت عبد الله صومعي رحمت الله تعالی علیه په کوم شپه باندې چې پیدا کېده رمضان کریم اول ورځ وا نو والد سے مبارک یہ څه فرمای ابو صالح سید موسی مبارک څه فرمای شپې اود شما حضور مبارک علیہ الصلات والسلام په خوب کې را لراغی څلور یاران په خوب کې را لراله په سینکړو تعداد باندې صحابه اولیاء قیاس قیا نیکان صالحان خلق دي چې کوم غوث پاک مبارک نمخ کې تیر دي او سره ته فرمایي سلام یا را باندې واچو په خوب کې او بیا راته نبی علیہ السلام فرمایي یا ابا صالح اعطاك الله ابنا وهو ولي ومحبوبي ومحبوب الله تعالى وسيكون له شان في الأولياء والأقطاب والأتقياء كشاني بين الأنبياء والرسل بخوب کے سراتوی اے ابو صالحہ خدای پاک جل جلالہ تعالی یو بچائی درکی او دا بدا سے بچائی چه دا بدا طول اولیاء و امامی پست پیدایش حضور مبارک او بیا څه فرمایي چې دویمه خبره راته وکړه وهو محبوبي ومحبوب الله تعالی هغه به د زما محبوبي ځکه چې زما خو بچی دی زما په بچو کې راځي ومحبوب الله تعالی رب لا یزال بم محبوبي زما بم محبوبي او بیا یې ورته وفرمایل چې ان شاء الله غټیږي به په آرام آرام باندې خو ته به وګورې وسيكون له شان في الاولياء والاقطاب كشان بين الانبياء والرسل سورته فرمایي ته به وګورې دا سه شان به یې په اولیاء کې لگا څنګه چې زما شان په انبیاء او په رسولانو کې ورته فرمایي دا سه شان به په اولیاء کې به دا سه شانی ځکه شاعر فرمائی غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء څنګه چې حضور مبارک انبیاء په منځ کې مرتبه والا دی غوث پاک مبارک داسې د اولیاء په منځ کې مرتبه والا دی مبارک پیدا شو او شکل پیدا شو څلور کاله تذکرہ خو ډیره ده څلور کاله عمر یو او رحمتونه نازل شداغه په استاد باندې چې کوم استاد ته بناستی چې کله کې ناسته بسم الله الرحمن الرحیم ورته شروع کو په څلور کال کې د مبارک چې شروع شو بسم الله نه اول سپاره ورته حفظا سنا وکړي او دا ټول ابن قیم او دغه لیکلي دي زمون کتابونو یاده خبره فلحال ما بیان کړم نه دا غوي لیکلي دي چې کوم غیر خلق دي استاد حیران شو ورته چې ما بسم الله الرحمن الرحیم درته شروع کړو تا اول سپاره ورته چې زکل د مور په خېټه باندې اوما زما والدې صاحبې اول سپارو حافظ وا دومره زیات گردان بیا کاوه دومره زیات سپاره چې زما د مور په خېټه کې مور نه اول سپاره زده کړی ورته فرمایي